أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا سؤال سمعت سورة الجاسية قلوا للذين آمنوا كسانو تچی مان روڑے یغفروا للذین چ معاف کئی دی کسان لا یرجونا چ امید نساتی عقیدہ نلری ایام اللہ دخکار کی دو دا اللہ دلعیو رزو یا دا اللہ دا عذاب درزو دا اللہ دا انعامات دروزو لیجزی قوما دے دا پارا چاگا یو قوم تبدلور کی اغا اللہ یو قوم تبدلور کی بما کانو یکسبون داغی ملنو چاگی کول امام رازی رحمہ اللہ وچہ مخ کہ اللہ خپل بندگانو تا دلائل دا توحید دا قدرت و دا حکمت خول اسو تا دا اخلاقو خیستہ افعال و افعال حمیدہ تعلیم ورکی مسلمانان دا پارا تسلی دا یہودیانو سرا چکم رویہ ساتلی شید مکی دور کے آگے طرف تا تقریباً چی خبر بروانی اور پس اہل کتاب و سرم خبر کی یہود و سرم قل للذین آمنوا قلوا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے کسانو تو یا آمنو چی مان راوڑے دے ستا تصدیق کردے ستا اتباع گئی آمنو صدق اللہ دا اللہ تصدیق کردے اللہ منی ستا اتباع کی سو تو آیا غید پر سا تعلیم دے سا آرڈر دے امر دے دادے چی یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ یغفروا للذین تو بری معنی کی یغفروا للذین لا یرجون لا یخافون بأس اللہ معافی دے کیا ہے کسان دا چنیری کی دا اللہ دا عذابنا داغا دا پکڑنا داغینا نیریگی کافر مراد دے صفا خبر دا قرطبی معنی کی چھ یغفرو معنی صدا یعفو و یتجاوزو معافی دی کی و تجاوز دی کی دانا چھ دا غیر پارا دے بخنو غوڑی یستغفرو خونے دے کنا یغفرو دے خام امام بیزاویم لکی جی حذف المقول لدلالت الجواب علیہم حذف المقول مقولہ آغا دلتا کی دے حذف دے اناغی تو ویسو ویقل لهم اغفرو یغفرو ای یعفو ویسفہو تاغی تو وایا چھ بخن غواړي و بخن غختلو امر ہو اغفرو راضی کنا یغفرو خو نه راضی کنا صرف ہو کے علم صرف کے جو ګورن زکه یغفرو حذف دے دلتا ای یعفو ویسفہو ابن کثیر یسفہو عنہم ویحمل الاذى منہم مخ دی اڑی داغی تکلیف دے برداشت کی وہذا کان فی ابتداء الاسلام دا اسلام پر شروع کیوں امروا ان یصبروا علی اذی المشرکین و اہل الکتاب حکم شو دیتا چلا مشرکانو دا اہل کتاب و بازیت باندې برداشت کوئے صبر کوئے لیکون ذالک لتالیف قلوبهم ثم لما سروا علی العناد کل چدا کتابیان مشرکان پر عناد باندې اڑمو ناللہ مومنان لے اجازت ورکو آرڈر ورکو شرع اللہ للمؤمنین الجلاد والجہاد شدید ملک نوشاڑے و دا غزا و سر کول شیخا دا یغفر للذین یاد ساتا دا خاص مقودہ پارا دے شان نزول پدے کے بیا خلقو لکلی دی سلور مختلف شان نزول دے آیت یو سمرقندی لکلی چی کم معنی نقل کردے اگر رستو بیان نور مفسرین لکلی اگر بدے انداز دی غزو بنو مسترق اس چدا واقعیم ذہن کی ندا مدنی دور واقعہ دا صورت مکی دی ابن کثیر عبارت میں تو ابتدائی روزی دی اسلام ندا سنگا دی سرسامی خوری خیر واقعہ ہو رکھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم التاکی دی رشیو کوئی باندے ایتا مریسیع بھی ہوتا ہے میم رے یہ سن یہ عین مریسیع کوئی تے مریسیع ہوئے عبداللہ بن عبی التا یو تنو لے گو خپل الک بو چوبر روڑا اغل دلگی سار شو
ناغوی څه شي ایثار کړی وی ناغوی چې عمر فاروق هلته کې هلک یا نوکر هغه خدمتګار هغه ایثار کړم نو ما هغې لوبه ورکولې تر دې چې نبي وسلم نه خبر هغه کړه که نه ورته یې وکړه چې په دې وجه ایثار شوم هغې له مې اوبه ډکولې مشکونه مې ډکول نبي وسلم له ابوبکر له هغې له که نه عبدالله بن ابی منافق وویل چې ما مثلنا مثل هؤلاء زمونږ او د دې خلکو مثال څه دی نامتل یې وویل سم من کلبک یاکلک دا یو متل دی چې ته چا سره ښه کې که نه تا سره بد کوي دا سم من کلبک سرب کا خپل سپی چې تا وخوري سم من کلبک که نه دا د صحابو باره کې د داخلو خودلو د نبي وسلم باره کې د عبدالله بن ابی دا خبره عمر فاروق رضی الله عنه ته ورسېده اتوره راویسته د پسې روان دا آیت نازل شو چې یغفر للذین لا یرجون ایام الله که نه ابن جوزی لیکلی واحدی لیکلی اسباب النزول کې سند د دین نشته دی بدون اسناد بل دا نازل شوی د هغې فنحاس فی ننح الابحاث سوادو فنحاس یهودي باره کې چې مدینه کې و آیت نازل چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چې دا آیت نازل شي که نه څوک دی چې الله له به قرض ورکړي نه لکه قرض وګوره الله قرضونه غواړي الله محتاجه شه که نه فنحاس داره خندا په طور ووایي څو الله پاک قرضونه غواړي د خلکو نه نه پسې مې عمر فاروق ولاړه که نه سیدنا عمر هغه ته وایي چې توره کېده وخپله نبي سلام پسې کس ولېږه که نه میمون بن مهران دا ابن عباس نقل کی دا روایت انتہائی کمزور ہے ابن جوزی واحدی وغیرہ نقل کړی دی میمون ابن مهران هغه ابن عباس نه سند د دې ډېر ضعیف دی محمد بن زیاد الیشکری هغه متروک او متهم دی پر سند کې بل روایت بدی کې دریم بیانېږي چې ان ناس من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم من اهل مکه کانو فی اذین شدید من المشرکین قبل ان یؤمروا بالقتال نبی سلام ملګری کوم چې مکه ولر سخت اذیت کیو مشرکان ډېر سخت انګول مکه کې د جهاد د قتال اډر نو نبی سلام ته شکایت وکړ چې موږ ډېر سخت تکلیف کیو نایت نازل شو چې معافي کوي دي دا خیر دې سمو وایو دا قرزی او سدی دا روایت بیانې قرزی محمد بن کعب دې او دواړه مرسل روایت بیانې مخکې دینه سند نشته دی بل روایت کوم چې مقاتل په سند باندې نقل لغه نه مخکې سند نشته دی هغه یو تن د قریشو کافرانو او بکر عمر ابن خطاب ته کنزل وکړو همدا روایت سمرقندیم لیکل فهم عمر ان یبتش به عمر دنه ارادو کې چې دیونی سي آیت نازل شو نسلور شان نزول دي اده کې هم صحیح نشته دا مقاتل پر روایت باندې هغه متروک او متهم بالکذب دی فالخبر لا شيء هغه روایت هیڅ حیثیت نشته ابن جوزی معنی کې چې قل للذین آمنوا اغفروا دا په روح کا شرط او جزاء پشان د دې شکل جوړ کړل دي یغفروا کنه اغفروا اصلا للذین کسانو ته بخنه کې مخدیرلی لا یرجون یا من الله چې عقیده نه لري د الله د عذاب عقیده نه لري د آخرت سمرقندی وی لا یرجون ایام الله لا یخافون عقوبته التي اهلك بها عاد وثمود دینه یریږي دا غي سزا نه چې الله په عاد او ثمود تبا کړی دي او هغه پیړې چې مخکې تبا شوي دي لا یرجون مان لا یخشون سوقي لا یرجون مان سوقي لا ینالون نعم الله سمرقندی وی ابن جوزم ولا يخافون وقائع الله في الامم الخاليه نیریږي د الله دغه مخکې وقایعونه عذابونه چې په خلکو نمونې راوسته وي د عذابونو دغه دی په ایمان نه لري کنه څوک لا یرجون ثوابه قرطبي وی داغه د ثواب عقیده نه لري رجا د خوب په معنا راځي قران کې شته مالکم لا ترجون لله وقارا سوق لا يعملون نصر الله لاوليائه وإقائه بعدائه امام رازی وی چې والمراد بالذین لا یرجون ایام الله الكفار دا ګور ایام الله چې کوم دي
شاه ولی الله الفضل کبیر کې د اصطلاح ډېره زیاته چلولې ده خاص ورځ کنه مون ورځ یادو خو هغه واقعیات چې په خاص ورځو کې شوي د عذابونو ورځ ته دا ویل شي ایام الله ایام عذاب الله د اصل کې ایام الرب دا رب تاریخ دغه دی ویل شي عام عربی کې خاص وقایع چې په ورځو کې شوي دي امام بیضاوی معنی کی چاغي عقیده لري داغه وختونو چپای کې الله د مؤمنانو امداد مقرر کړی دی داغي ثواب وعده کړی دی لیجزی قوما بما كانوا یکسبون لیجزی دې لپاره چې بدل ورکړي هغه څوک هغه الله دې لپاره چې هغه الله بدل ورکړي هغه کسانو ته چې ساغي کوي داغي د کړو سزا ورکړي مشرکان چې کوم اذیت ورکړي دي مؤمنانو لا نو الله په آخرت کې دې سزا ورکړي ته مخ واړو بس ته پرې دوا هغه وختي تور خبره وا دي چې کوم اذیتونه مؤمنانو لور کې دنیا کې کنه الله بدله دې سزا آخرت کې ورګي لکه یجازي بالمغفرة قوما يعملون الخير امام رازی بل معنی کې ډیر په چې الله خبر لور کې کسان الله چې د خیر کار کړی دی یعنی دا چا بخنه کړي مخ یړولې دی عفو صفحه کړي دا نشه الله دې خبر لور کوي خیال هم نه مانه تا یو کې کافر سره لګیدل قومن یعنی مشرکان مراد دی الله بدل ورکی کافرانو له داغي دکړو بلکې مؤمنان سره رب چې الله خبر ورکی دی عفو دی بخنه کون کې دا د مخړون کې دا خکار چې کم دی کړل دی امام رازی امام بیضاوی دواړه د معنی کوي ها ځنې مفسرین دلته کې لیکي لکه مجاهد قتاده چې دا آیت منسوخ دی په اجماع د مفسرینو لا يرجون ایام الله دا آیت یادی کنه یغفر للذین آمنوا دا بیا منسوخ پس شي باندې نه پدې کې بیا دی اختلاف دی چې څوک وی دا فقتل المشرکین کافه سورۃ توبه 15 آیت باندې منسوخ دی دلته دی بخنه ګل کپاره دیوالو زوی اوس بخنه نشته سورۃ الانفال 57 آیت باندې دا حکم د بخنه دا بیان نشته د حالت جنگ دی فیما تسقفنهم فی الحرب سورۃ الانفال 57 سورۃ الحج 39 آیت الته د جهاد د قتال اډر اجازه ملو شوی دی هغه اول آیت په باب د قتال کې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ابن جوزی امام رازی ابن جریر سمرقندی وغیرہ دا لکھی خواہ ٹولو امام قرطبی لکھی جو گورا وعلا ان الآیت نظرت بالمدینہ او فی غزوة بنی مستلق اس کا تاغا شاہ نزول صحیح گرنے کنا لگا قرطبی جدے صحیح گرن لی دی روایت مدینہ کې نازل شوی یا بنو مستلق په موقع باندې فلیست به منسوخ نه دي هغه روایت صحیح نه دي هغه روایت صحیح نه دي ها شان نزول یک یوم صحیح نشته امام رازی لیکي او اکثر المفسرین یقولون انه منسوخ اکثر مفسرین ودا وی چې دا منسوخ دی و انما قالوا ذلك لانه يدخل تحت الغفران ان لا يقتلوا ځکه چې غفران لاندې دا داخل چې لا يقتلوا کني سره جنگ مکوي نکله چې الله د مقاتله جنگو کو نو دا حکم خو بیا بده معنی منسوخ شو کنه ٹھیک دی امام رازی چې والاقرب ډېر نږدې خبره ده چې ان یقال دا دی ویل شي انه محمول على ترك المنازعه في المحقرات یا محقرات على التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات الموزيه اصل کې دینه کوم دا مقصد والو کنه آیت بیا منسوخ نه ده چاغي کې مسپکی خبرې کې کم اذیت نه کې جمله کس نه چوته وي کنه سپک کارونه کوي نه پاره او ته سم وایدان سبا چې دی لګیا دي کنه خاکه جوړي کارټونان جوړي نبی سلام بیزتی کوي د خلکو سره چاو سره بده قتال کو چې ورغلی ورګه چې را میدان ته جنگو کو کله بس سپور خان دی کله بس سپور خان دی کنه نو دې نه تجاوز کوي بیا خو چې میدان ته شنه بیا خو د کپړې روزه وکنه نایت منسوخ نه ده ها زمونږ استاد عبد الوهاب الراسخ مصر عالم النسخ فی القرآن دا یو مضمون شپږ میاشتې موږ دا غنه ویلو نور بلا مرګرو ټول کلاسونه فیل والا
هغه چې اخر کې دغه شنه بیا سوالونه دغه به ورکو سمستر ختمېدو کې ونو نو ما د تاسو کو سو کې مې تاسو مې سره د علماء په نسو آیتونه منسوخ دي قرآن کې هغه یو منسوخ نشته دغه زموږ استادانو من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون من عمل صالحا د دې تعلق بما كانوا يكسبون سره ده من عمل صالحا سوک چې نیک عمل کوي فلنفسه د خپل ځان د فائدې لپاره کوي بما كانوا يكسبون ده کنه سچ کوي بدلا ملاويږي چې خو کوي نه خو ملاويږي ومن ساء فعليها ومن ساء سوک چې بد عمل کوي فعليها داغه نقصان هغه نه فسته هغه ته ثم الى ربكم ترجعون بیا تاسو خپل رب طرف ته واپس کول شئ عام حکم ذکر کی امام رازی وی تسلی مضمون پدې کې پروت دی من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل کو د الله د بندگانو نه نیک عمل کی د الله د اطاعت مطابق کی داغه اوامر او نواهی منی فلنفسه د خپل ځان د پاره د کنه عمل کوي دی باندې بده د الله د عذاب نه خلاصيږي د رب د پاره دا کار کړي د دې پیدا ملایويږي دا که خزه زکه سړی دی کنه ثواب د نفس ته ملایويږي ومن اساء فعليها ومن اساء سوک چې بد کوي خراب کی گند کوي کنه دنیا کې ګندا عمل کی درب گناہوں کی د غیر اوامر خلاف کوي فعليها فعلى نفسه جنام د نفس ته بد دی وبال رسی د نفس بر دی بوجي ځکه چې د خپل نفس ډوب کړ دی دا وجه دا الله غصه او غضب په دی باندې وګټو بل چاته نقصان نه رسو ځان تباہ کو الله غضب ته متوجه شو کار داسې کړ دی عقوبته علیه د سزا به ته ملاويږي دا دلته مثال به بیانېږي امام رازی وی دا کسان د پاره چاغي نور ته بخنه کې سو کو د بد کې نه دی ته بخنه کې تا ته وی چې خکې نه تا ته پیدا چې بد کې تا ته نقصان دی آیت د مخ کې د پاره یو قسم رانا وګرځوله ثم الى ربكم ترجعون بیا تاسو رب ته تاسو واپس دي ټول خلکو ته ټول الله ته واپس کېږي پس د مرګ نه نه چا چې خکړی ته بخ ملایويږي چا چې بد کړی ته بد ملایويږي ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد آتينا ويقينا ورکړو مونږه بني إسرائيل الكتاب بني إسرائيل الكتاب والحكم وحكمت دا یو معنی شته ده والحكم د فیصلو کولو قوت والحكم حکمت مول ورکړو والنبوة او پیغمبري ورزقناهم او ورکړو مونږه غیتا من الطيبات د پاکو خوراکونو نام وفضلناهم مونږه غیلا غوړوالی ورکړو العالمین په مخلوقات باندې خطاب بنی اسرائیل سره او شروع کی خبر هغه سره کوي کنه ډایرک هغه سره زبوغه مجه ډایرک خطاب نه ده اصلا د مشرکین ته بده مولیانو بنی اسرائیل اعتراضونه خول ادی بداغینز د کول زکه چې دی دوړ مخالف یو کنه دی په نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم داغینه به خبر از د کول چې کبي هغه مولیانو مونږ دی له خوندم کو چې مولا او مولا وخی اشه نبی سلام د بردا کنه نه الله او د دغه غاصلیت خو چې ته حوال دی په جنا کنه چې د دین دا کار هم دی دا ولا کړو دی ځانو شرمونه دین ما دا کار واغستو دی رب دی باندې ما کم نعمتونه پرزو کو نه پدې آیت کې او پسې آیت کې ورستو د دوه کې وایي چې ماته دا نعمتونه سغستې دا ما اوس د پیغمبر لور کړی دا نه اهل ثابت شو امام رازی وی ځان پوهه الله فرمایي چې ما په بنی اسرائیل ډېر نعمتونه کړو لیکن سره دی پای کې هغه د بغي او د حسد لارونه ولا مقصد ور دینه دا چې ستا قوم د غلار نیولې او نعمتونه وی دوه قسم دي نعم الدین او نعم الدنیا دې آیت کې دواړه ذکر کړي نعمتونه دنیا نعمتونه د دینو نعمتونه د دین غوړه دي د دنیا د نعمتونو نه نه پدې وجه شروع د کتاب نو کړه چې کتاب ډېر لوی نعمت ته ودا د الله کتاب دینی نعمت ته
بنی اسرائیل باندې چې الله انعامات وکړه هغې د هغې ناقدري وکړه. بنی اسرائیل باندې 15 انعامات په دې کې ذکر کېږي، یو انعام په دې بل آیت کې. دا قریشو ته د دې اصلیت ښیي ښه. دلته کې خودي ونه مکه کې خودي نه و که نه، نو ځکه زه یم چې نیغ په نیغ هغې سره خطاب نه دی، بلا واسطه به ورته ووایو. دا دې ته پېژنګلو کوي د هغې، ته دا وپېژنه خلک د دې خلکو په حق کې مه راځه پکړ کې. ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږه بني اسرائیل الکتاب، بني اسرائیل کتاب. اوس په دې یهودیان پوه شو که نه، مکې والا پوه شو چې ګوره هغې له هم الله کتاب ورکړو دی، پیغمبر له هم هغه هم خپل وخت کې ښه خلک وو. د هغې دا کار و چې خلکو د صراط مستقیم وښیي، خو هغې صراط مستقیم خلکو ته ښودل پرېښودو، خلک یې د پیغمبر خلاف ودرولو، نماز را منصب واغستو. د یو پوینټ کې ورته خبره ښکاره کړې. سمرقندي وي بني اسرائیل نه مراد اولاد د یعقوب علیه السلام دی. کتاب نه خو صفا خبره ده، تورات مراد دی، زبور مراد دی، انجیل مراد دی. ځکه چې موسی علیه السلام، داود او عیسی علیه السلام دا بني اسرائیلو کې کتابونه دي له ورکړو که نه. والحکم او پوهې د کتاب له مونږ ورکړی وه، امانه توبه لري. والفهم یعنی الفهم بالکتاب، مونږ له پوهې د کتاب ورکړی وه. والعلم بالسنن التي، او مونږ له علم د هغې سنتو د هغې حدیثو ورکړو التي لم تنزل فی الکتاب، کوم چې کتاب کې نو ما ته نورې طریقې ښودې. والحکم دغې ته وایي ښه، حدیث وحي کېږي که نه، دا خو مخکنو خلکو ته هم شوې ده، هغې خپل سنت و، زموږ خپل سنت دی که نه. والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب یا لم تنزل في الكتاب. الفهم والعلم سمرقندي وسوق الفهم في الكتاب، د فیصلې کولو معنا دا قرطبي کړي. الحكم على الناس والقضاء، فیصله کول خلکو کې قضا او عدالت لګول کنه، دا معنا امام رازیم کړي. ويجوز ان يكون المراد العلم بفصل الحكومات، سیاست او حکومت دغه فیصلې کول دغه چلول. حکم نه مراد حکمت هم نه، دا معنا امام رازی کړي. المراد العلم والحکمت، او خیارتیا ته مراد ده، کوله د عقل خبره. علم فقه ته مراد ده، الله د احکام علم ته مراد ده. ويجوز ان يكون المراد معرفه احکام الله تعالی وهو علم الفقه، امام رازی وی. والنبوت او نبوت مونږ په هغې کې چلولې وه، د بني اسرائیل له مونږ ورکړو. مونږ په دې کې پیغمبران جوړ کړو، انبیا او رسولان مخلوقاتو ته. زر انبیا په دې کې راغلي سمرقندي وي. جعلنا فیهم النبوه، د یوسف علیه السلام د زمانې نه والی که نه، د عیسی علیه السلام تر زمانې پورې مسلسل په دې کې انبیا ته د قرطبي وایي. نظر پیغمبران په دې کې تیر شوي دي. د سمرقندي د خپل سوچ مطابق ورزقناهم من الطیبات، ورکړو مونږ دې بني اسرائیل ته. الله وي ما وله ورکړو نعمتونه شمار درې نبوت پورې. ورزقناهم من الطیبات، ورکړو مونږ دې د پاکو څیزونو نام. امام طبري معنی کې واطعمناهم، مونږ خوړلو په دې باندې پاک خپل رزقونه، دامن او سلوا پاک څیزونه براتل. سوګي الحلال من الرزق، حلال د رزقونه من او سلوا. سمرقندي وی اور اسناهم اموال فرعون، مونږ له د فرعون هغه مالونه په میراث کې ورکړل. من او سلوا معنی ډېر مفسرینو کړی، طبري، سمرقندي، ابن جوزي، قرطبي ټول کړي دي. بیا د زه ناشنا علم کنه. قرطبي وی چې الحلال من الاقوات، مونږ له حلال روزي ورکړو. و ثمار او ثمره، او خوراکونه کم چې په شام کې وو. اوس ناشنا معنی ده. من او سلوا جدا ایک کیٹیگری، ایک شو. نمبر 2 میراث اموال فرعون کا نا، یا فرعون کا اموال میراث میں ملنا 2 شو. 3 الحلال من الاقوات کا نا، حلال روزی، حلال میوے اور شام میں ملنے والے اطعمہ کا نا 3 شو. امام رازی و معنی کی عمدہ پکی دی خو غلې بس ځان لې دا نعمتونه د دنیا غشماري. و اما نعم الدنیا، نعمت د دنیا چې کوم د نعمتونو د دنیا هغه مراد دی په دې کې. ورزقناهم من الطیبات، الله دې دنیا کې رزق ډېر فراخه کړو. د فرعون ملکونه او مالونه ورکړو، ځمکې یادادونه
ابي به من صلی امر لګلو ټیک دا ورسته خبره ده خدا نعمت دنیوي ده امام بیزاوی طیبات نه مراد سری مما حل الله من اللذائذ دا اوس ناشنا خبره شو الله چې کوم لذتونه دي لپاره حلال کړو کوم مزه مخکې متونه باندې به حرامونو وفضلناهم علی العالمین بل نعمت ورواله ورکړو مونږ دی بنی اسرائیل په زمانه داغي مخلوقات هغه زمانه کې چې کوم مخلوقات او باغي غورو په زمانه د خلکو داغي وفضلناهم علی عالم اهل زمانهم تبروی داغي د زمانه چې کوم اهل سودن کې وکنه باغي غوروغه فی ایام فرعون داګه په زمانه فرعون کې وعهده او داغه په حکومت کې فی ناحیتهم په دغه علاقه کې په مصر او په شام کې غوره خلک دیو تو بری دا معنی ګر دا نه چې دی اوس آیت راو باسي وفضلناهم علی العالمین من غورو یو نه وو غوره وې اوس نه اوس ختم اوس کافر یې اوس هو باو بغضبنا لا غضب دی ذلت انما سقفو دا خبره دا ذهن کې وساته سمرقندی فضلناهم بالاسلام علی عالم زمانهم من ورواله ورکړو دی په اسلام باندې دی زمانه په خلکو باندې اسلام پدې کې اوسوک بوت پرستو سوکسو دا به صرف اسلام والو دا د ټول نالوی نعمت ذکر کړه په درجه کې اوچت خد اخره امام رازی یعنی انهم كانوا اکبر درجه د دې ډېر اوچته مرتبه وا وارفع منقبت ممن سواهم فی وقتهم د خپل زمانه جانې مانه ستایل شوی خلکو کنه واتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون نعمتونه پېشماري کنه شپږم دا واتیناهم بینات من الامر خبیا دا د اصلیت خو دی مکروه شکل علم راغی لیکن علم نپس دی بغي شروع کړه پکار د علم سره رڼا راغلی وي اختلاف ختم شي و نه دی اختلاف پیدا کو شپږم نعمت په بنی اسرائیل واتیناهم مونږ غیل ورکړو بنی اسرائیل بینات نخکار حکمنا من الامر د شریعت فما اختلفون اختلافون کو الا من بعد ما مگر رسول دینا جاءهم العلم چراغ غیت علم اولی دا اختلاف کو بغیم بینهم د ضد کولون د ضد وجه جدی پمینس کیو ان ربک یقین استرب یقضی بینهم فیصلو کی ترمیان یوم القیامت د قیامت پر پس کې فیصله کې فيما كانوا فيه يختلفون پاغ سے دونوں کې جدی بګ اختلاف کوم نو د يهوديانو د رهنمای الله ډېر اهتمام کړو مزید اهتمام چې واتیناهم بینات من الامر لیکن دی داغي بیا نه قدرې کړي شپږم نعمت په بنی اسرائیل او داغي بدسلوکی او داغي حسد وګوره حسد داغي علم دا علماء او حسد ضروری نه چې د مدرسې ویلي د علم قرآن به ویلي مدام درجه کې علم نه کنه د کې هم دا سیس به پکی دینا دا زنګ دی کنه پلیتی دی نه بڑا پاکه دا لکه راځي لنه به وباسه تبا اراده کې چې وزه خپل نوځي ها واتیناهم بینات من الامر ورکړو موږ دی واضح د شریعت نام تو بری معنی کی واتیناهم ورکړو موږ بنی اسرائیل بینات نغی واضحات من الامر غوی من امرنا خپل حکمونه هغه چې موږ تورات کې را لېږلو په کې تفسیر داری اوسېزم سمرقندی وی مرنه مراد حلال او حرام دي سودی دا معنی کړي بل معنی دا مرنه دا چې موږ دی علم ورکړو چې نبی سلام بکم دی راځي اخیری پیغمبر موږ ته داغه د پیغمبر نه خولوي دا ابن عباس ماوردی وغیرہ ټول دالی کی بأنه يهاجر من تهامه الى يثرب دبه تهامینا یثرب ترازی او یثرب والا مدینی والا بدل سره امداد کی دا نخری د معلومه وي بینات من الامر مونږ تر اخره پورې لگا مونږ د اسلام خولو چې اخره کې اخري نبی بده دی راځي داغه مرګرتي او کې دی راغلم داغه منلو خبیا تربوریه مسله پکراله هغه ډنډت کړو تربوری پکراله مې دا د سوې تر اخره پورې الله پاک سوې مادي د لار خوله وا
वैसे फारान की चोटियों पर 1400 कुद्दूसियों के साथ उसका ظهور होगा دا په تورات کې دا عبارتونه دي فاران چوټي دا مکی غرونو ته وي خلکو چې تعالی بدر علینا خلکو وې کنه دغه غرونو کنه سوال سو صحابه به غسر احکار کیږي کنه بیا وی زبد خپل رکو غړو لا یو سړی رولېګم کلام دې دا پای دغه کې اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا خپل وہی بداغه په خله کې نبی صلی الله علیه وسلم یادو کنه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بایبل کې د عبادتونه دي اگر هغه دی خې پیژنده خجی دو تاسو لیکل پدې کې پوینټونه دریم پوینټ دا دی پدې کې چې معجزات پدې کې مراد دي معجزات د موسی علیہ السلام مراد دي چې هغه د نبوت صحیحواله دغه ثابت دي دریشو دا دریم چې د امام رازی لیکل سلورم ولیکا دا دریم قرطبی هم لیکل ها فاغه د موسی علیہ السلام معجزات نه دی یاد کړه هغه عام معجزات یاد کړه معجزاتن دواړو لیکا بل دا دی چې سلورم دا امام رازی لیکل انه وتاهم بینات من الامر ای ادله علی امور الدنیا الله ولا دنیاوی امور باندې دلایل ورکړو دنیاوی امور ته خولو دنیاوی کارونه بنی اسرائیل باندې مو نعمتونه وشو قوم تیار شو سوچ کوا کار بل دي سي خلکو د لار خول رهنمایي کول ندی سو کړو کتاب میں ورک نبوت میں ورک په خېټه میں موړ کو سترګې مې لو غړولې سورو شین میں تور سپین میں وته خو حلال حرام میں وته خو ندی سو شروع کړو انجام وګوره فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمختلفوا ندی اختلافونه کو ان اختلاف وکړو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رستور دینه چې علم راغلو یعنی د پوهه سره د پوهه به وجود اختلاف جوړ کوم پکار دا وی چې دومره ګولنا او دومره دغه ته ولګیدل خو دې ته ملو شو کتابونه رااله پوهه رااله نه چې تا د علم رڼاګانې خورې کړې وي تا اختلافات چې پیدا کړو دا ولې بغیم بینهم د حسد د وجه چې دی په مینس کې او د بغض د وجه او غونډان چې پړ کې پراتو طلب للریاست د مشرې د پاره د مشرې طلب د پاره جماعت به سرداری ملوږي او د الله دین بیان پرې خو دا وترکم منهم لبیان الله تبارک وتعالى فی تنزیلهم الله چې کوم احکام کوم اوامر را لګلو خپل کتاب دی لور ک نبوات سلسله او چلولې چې دی پوښي دی هغه پرې خو دا فمختلفوا فی الدین اختلاف دی جوړنه په دین کې دی اختلاف جوړ کواسه پړوړې اختلاف نو اختلاف په دینو باقی دو سوګي اختلاف دی جوړ کو په دین کې نه د نبی سلام په صفات کم چې دی په کتابونو کې داغه نات او داغه کردار او داغه اخلاق چې دا به دیانتدار وي ها خیرات او زکات بنه خوري هدیه به خوري دا بو کنه دا دی بدل کو ول حسد منهم حسد دا وجه خلق بوز دت کینی دی به عالم غنی مونږ ته بنه کینی دا خلانجو شو دی اختلاف پیدا که سمرقندی وی ډلې شو په یو بل باندې بلانت وی او په یو ډلې لعنت وی بل په بل ډلې باندې یو بده یو نه برات کو بل بده بل نه برات کو نقاش وی چې ګوره دا یوشع بن نون مراد دی چې دی چاو منو چاته انکار وکړو بغیان کې څوک معنی کې ظلمو کو بازو بازو باندې فضل او عہده او حکومت غوښته کنه انبیاء او وجل نه دغه شان ته محمد صلی الله علیه وسلم قرطبی وستاره زمانه دا مشرکان دي اغه تبینات راغلی لیکن اغیم نه مشره په وجستا خبره نه مني مشری خرابېږي او دا تعجب دی په دی باندې امام رازی وی ګور تعجب دی په دې حالت چې علم کله په سړی کې راشي نه پکار د اختلاف ختم شي لان حصول العلم دا کده علم چراغ کنه یوجب ارتفاع الخلاف دا لازمي چې اختلاف ختم شي دلته علم راغنه علم د اختلاف سبب جوړ شدا کوم علم دی لګا دا ځکه چې دی علم د علم د پاره نو د دې علم د مرتبه د پاره او د وحدت د پاره او چې ما ته ډیګری ملو شي د اسلامیات ز په لیکچر رو لګم د پاره خنو چې قرآن زده کوم اخرت می خسته شي دا ډیرو کومه کې مول پازل دی د پاره ترجمه به کوله ابو سلام بوله کېدو بیا په درس کې نه ښکارېدو نه علم برای علم او علم برای الله او کمل دنیا د خراب وستا عائشہ به فرمایي په مونږه را بسوسو میاشته ورنه بلې ته
نبی سلام سره سی وی نه و چې پیش کړی و د کسرا ته یې لېږلی و چې ما چې د بغټ د وزیر اعظم مې ولګوه یې د فرعون ته لېږلی و چې دا واله که نه د دنیوي حالاتو ته خو به نه ګورې د ضروري خو نه د حق دپاره خدا میزان نه دی که نه هغه غاښونه شهیدان شو نه په باطله اوسو الا من بعد ما جاءهم العلم بزاوی مگر رسول دی چې دی علم راغلی د څه شي به حقیقت الحال حقیقت حال نه خبرو د دې علم او چې حقیقت څه دی خو د هغې باوجود بغیم بینهم ان ربک یقینا ستا رب اوس د خفګان مقام پیدا شو که نه ګوره کتاب راغی نبوت راغی او رزقونه راغله حکم دغه څیزونه راغله پویه راغله دا بل احسان مو شو او دی بیا هم حسدونه اختلافونه کوي نو اوس به څه کېږي نه ستا رب شته که نه ان ربک یقینا ستا رب یقضي بینهم فیصله به کړي په منځ کې دا مولیان چې دنیا کې اختلافونه کوي لانجې جوړ کړي نه رب به فیصله کړي په منځ کې یوم القیامة پر د قیامت په هغه مسله کې چې دی به کې اختلاف کو دی بني اسرائیل کې اختلاف جوړ کړي د بغي د وجې د علم د وجې نه د دلیل د وجې نه د بغي د وجې اړه کې غونډان دي دا به الله خلاصي دا خبره فیصله به کې جداواله براولي دی چې کوم نه اختلاف کی په کتاب او په دین کې امام رازی مراد دا دی چې دوکه دین شي هغه مبتل سړی چې دنیا په نعمتونو کې پروت دی باطل پرست دی باطل پرست دی په نعمتونو کې پروت لکه بنی اسرائیل په نعمتونو کې پراته دي په غلط دي کنه دې دوکه نشي چې را بس موږ به کامیابی ګو موږ به اخر کم کامیابو بده وي دوکه نشي فانها وان ساوت نعم المحق او زادت عليها که حالات د حق پرست سړی وي خراب دي کنه ناخرت کې به ودی خيو دا بل به خرابي دا بدل پرست به خرابيږي د دنیا کې بدل پرست به خپل نعمتونو په دې نوټونو په دې پالنګونو دوکه نشي په دې کې ډېر سخت یاره د ابن کثیر به د امت لپاره چې دای خلکو په لار روان نشي داغي په منهج او دای په مسلک ور روان نشي چې لمراغه په وراله تو اختلاف ته شروع کو او خبر شو نو غټ کافر شوی هغه نه پوهه خوي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ګوره بني اسرائیل باندې الله انعامات وکړو دا امت دا قوم روچت کو دا قومونو کې دا غوړه کو چې ته به د خلکو په هدي دی له دعوت ورکې لیکن هغه قوم خپل کار پرې خوځو چې کار پرې خوځو نه بس الله وردول بل سړی روچت کو محمد صلی الله علیه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر دا دی ها خلق وی تعز من تشاء وتذل من تشاء هغه د آیت مترادف ده متشابه ده بل د تفسیر ده دا نه چې څوک چته دغه ته خو تخت څوک دغه مل کوي کې انکار نشته خو تخت نبوت مراد ده عزت د دعوت مراد ده چې دعوت قوم لور کی بنی اسرائیل نن دعوت نشي ورکولې دا مسلمانان به ورکی دا منصب الله داغي ناغست ده ثم جعلناك بیا مونږ ته جوړ کړی قائم کړی علی شریعت په یو ښکار لار باندې من الامر د شریعت مې داغي نه واغسته مې مقرر کړی فتبعها ته په دې شریعت پس روان یا قران او حدیث پس روان یا ولا تتبع مروانه غوا الذين دغه چا په خواهشات پس لا يعلمون چې نه پويږي دا پیغمبر ته وینه ما ته په دې کې یو کنو مونږ په فتبعها بل څه به بنزو تکدی بس روان شنو سو انهم لن یغنوا عنك یقینا دستا اس پکار ناراضی من الله د الله په مخ کې شین اس پکار راتل دیتا به پروا کو نشي کته دی بس روان شو کنه دی اتباع دی وګړه تا د الله عذاب نشي اړول ګوره وان الظالمین یقینا ظالمان بعضهم اولیاء بعض ان قران کې دی بل مددگار دي یو غلط سړی د بل غلط سړی مدد کوي ایو بل چرسیان چرسي کنه والله ولي المتقين والله د مؤمنانو مددگار دی مؤمن کته आवाज مخه پکېګا ستا مدد الله کوي کنه امام رازی وی رب دا دی کله چې الله مخکې دا بیانو کو چې د خلکو د حسد او د بغي د وجه د حق نه مخړول د محمد صلی الله علیه وسلم نه دلته الله حکم کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ته په دې لار باندې برابر اوسه او دا کله کوونه سه ستابه صرف مقصد سید حق اظهار وي تب صدق بیان رشا بیان کتابیانو چې الله بیان کړی شی لاره صراط مستقیم روکا کړه او د مخلوقات خلقو ته د صحیح لارې د خودونو د پر سوګنو نه الله ته پیغمبر په خپل
شریعت باندې رولېږلې چې ته اوس بیان وکړه دې خلکو خو زما هغه مشن خراب کړو. دا نازول نیازبین قوم زوی چې د نیازبین شي نه د دین شي نه د سادین شي. دا متل دی د پښتنو کنه. دا هغه نیازبین قوم بني اسرائیل چې هغې نه ډېر غلط مقصد واخیسته. ناهنجار قوم ثابت شو. ناهنجار نبی اسلام ته په اصل دین باندې د ټینګېدو تاکید داوه د صورت په دې آیت کې بیانېږي. مقصد د دې صورت د سری د جاسیه چې شریعت باندې قائم دائم اوسه. شیخ به وی چې رب دا چې مخکې دا ذکر شو چې بني اسرائیل د بغي او د اختلاف د وجه خپل دین برباد کو او عوام مشرکان چې وو کنه هغه کې خو افاق او اسیم نور قباحتونه پای کې موجود وګنه. معلومه شو چې دواړه ډلې د دواړو ډلو تابعداري کول جایز نه دي. نه په دې وجه تاله مستقل شریعت درکړل شوی چې قرآن مجید او حدیث د دې تابعداري پتا پر دا مشرک هم غرق دي. دا افاق او اسیم دي دا قباحتونه تامخ کې لستو. او بني اسرائیل چې کوم دیندار قوم او الله د دین لپاره غوړه کړو او الله له کتابونه ورکړو پیغمبران ورکړو اسلام په هغه کې باندې وکنه هغه غتاس نس کو نو اوس بزګو نو اوس تهلمان نه دین درکو اسلام. ثم جعلنا کا تو بری معنی کې ثم جعلنا کا بیا جوړ کړ ته مونږ مقرر کړ ته مونږ راوستې مونږ محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم نو سده چې بني اسرائیل لمنګ سور کړو دا مخکې چې بیان شو ته مونږ د دین رستو راوستې پس چې راوستې اعلی شریعت اعلی طریقه په یو طریقه په یو دین په منهاج من الامر من امرنا تو بری معنی کې زمونږ اډر او زمونږ دین او زمونږ د طرفو چې ما رسولانو لبلېګو. دلته کې ځنې خلک وایي چې قریشو رؤساو سردارانو نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو چې د خپل دین ته زمونږ دین ته راوړو زمونږ لار ته زمونږ مشران خو ستانه ښه مو او ښه پوهېدل مو زاړه مو که نه. نه دا ابو صالح روایت باندې دا کمزور روایت دی سند کمزور دی. دعوت به ورکړو شک باندې خو سند د دې صحیح نه دی. علی شریعت من الامر قطعه معنی کې شریعت نه مراد فرایض دي حدود دي. فرایض فرایض میراث تم وی ګوره حدود او اوامر او نواهی فتبعها ته دې بس روانیا. سمرقندی وی جعلنا کا معنا امرنا کا مونږ ته حکم کوم دا خبر پتا لازم کړی دا چې ته بدا شریعت کلک نه سي ته بدی خپل دعوت ترا بلې داخله کو. شریعت من الامر ابن قتيبه معنی کې علی ملت و مذهب مشارع الماء وبو غلار کنه. مفسرین میں بیا موږ د موسی علیہ السلام نرسو ته په ولار په دین باندې روان کړی. شریعت په لغت کې مذهب او ملت ته وایي کنه. کم دی چې سړی وبوس کی کنه هغه د وبو او ګدر تم ویلی شي ښا مشرعت الماء مورد الشاربه هغه تم شریعت وي. کم دی چې سړی کین وبوس کی هغه نو بو چته کنه شارع لار ته وي کنه په سړی زه ترسي. شریعت هغه چې الله د خپل بندگان لپاره کوم دین مقرر کړی د شریعت وي. ما شرع الله لعباده من الدين جمع شرائع رضی هغه مذاهب چې الله د خپل مخلوق لپاره مقرر کړی ښا انت بده باندې د لارې دی بده به حق ترسه. ابن عباس ولا شریعت اعلی هدى من الامر السنه قلبی سنت مراد دی لانه یستن بطریقه من قبله من الانبیاء پدې باندې به د مخکې پیغمبرانو ته لارې ترسه. ابن زید وی دین مراد دی د لار د نجات. امر لفظ پکې راغلی امر په دوه معنو سره راځي. امر یو شأن ته وي اما امر فرعون برشید کنا امر شأن حالت کنا. دویم دا چې دا د نهي مقابله کې چې کوم کلام راځي کنه هغه ته امر وي. نهي مقابله کې کوم کلام راځي کنه هغه ته وي. بس دین چې بیا کوم مراد اخلي فتبعها تبس روانیا پدې پسې پدې شریعت پسې روانیا کلکیا پدې باندې قائم دائم یا پدې باندې. فتبع شریعتک الثابته بالحجج فتبع تلك الشریعه التي جعلناها لك تبروي اثبت عليها سمرقندی وي. امام رازی فتبع شریعتک الثابته خپل شریعت باندې قائم دائم چې ثابت ته بدلل بیناتو دې باندې کلکیا دا امر دی ښا دا امر ما تا تم دی اسلام باندې کلک قائم دائم اوسه بس نور خبر نه ده.
ولا تتبع هو الذين لا يعلمون ولا تتبع تمروانی گئے پیغمبرا احوال الذين بخواہشات دائے کسان پس لا يعلمون چاغی نه پوئیگی مام تو بری معنی کی مروانی گا دا هغه کسانو په دعوت پسې چاغی تارا بولی چاغ جاهلان دي دا الله نه خبر دي حق نه پیژنې باطل نه پیژنې ته داغي په خواهش باندې ګور عملونه کې دا خبرونه مني دا ډېر شي ګور ناس خبره فیسبوک ته به چې پټکی والی ګیره تندې کې معراج ده دا د خیر دی کنه کابل لده کنه هغه نه غواړه ولې غواړه دا تاسو په خواهشاتو پسې روان شمه غول خور سړیا ته په خپل هلاک شي ته بری وی ګور تبا به شي باغی عملو کې کم سړی چې توحید نه مني سمرقندی وي د توحید عقیده نشته دا خبرونه مني دا جهال پس لال نشي ګوره امام رضی ولا تتبع ما لا حجت علی چې باغی دلیل نه من احوال الجهال داغي باغی دین پس روان نه چې کې خواهشات او جهل نه پوهتیا دا غزاله کسان روانو گریک یونان والو ته وي موږ اول د خپل خدای نه تاسو کو چې هغه موږ ته سوي نا پندت غرتو خو د یونان ودا سونه سوای یورپ ولا وړه ترقی یافته دي کنه ناغي د په وخت کې ول چې کسر پسر وکړو هغه دا و چې دا کینګ د خپل نیازبین لور زما په نوم ملاله کی هغه لړ لور سنبال کړه مورته ولې واده غرته خو جوړ لاله کړه بس دریاب ته وښته لوس ورځي اوس په مو جنگ ګټو خلوی جنې دا ترقی یافته خلک دی تاسو څه خیال دا کار صحیح شو د دې دا کی دي ښا دا ترقی یافته خلک دي گاډس بداوي دا وي تب انسان نه لاله لور بالاله انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين دا لا تتبع علت بیانېږي وجه دی پسې ولې مزه دی په خواهشاتو پسې دی په جاهلو خبرو پسې ولې مزه انهم لن يغنوا عنك يكن دي چر نشړول استانا من الله من عذاب الله الله د عذاب نشاني سيزوم کته روان شو تعالی هو عذاب دې کنه تو بری معنی کې ګنندا جاهلان د خپل رب نه جنا خبر دي دا تا چې خپل اتباع درا بری زمو خواهشاتو پس لاړ شه د دې خبرې سری خو د دې کتابونو سری خو ته شډو زری خواهشات دي کنه کم باندې دلیل پیش کړی چې دا قران کې راغلی حدیث کې راغلی چې قران او حدیث کې نشته را خواهش ته کنه خبره پوهیږي کله بډر خولي کتابه کې شوړو کې وبند چې ته کولوږي کې ودا بغته وي بګي چې دا تاسو وظیفه خیمه په دې باندې بدر جنات سردار کابو کې دا بروخه چې رشپې بداوي لکه دا سم بکواس کې زدل راغله مجنات سرداران په کابو کې راولم یا وتا بوګه باندې سور وی حج لبوزي اول ته توافونه کې واپس برازي دا د خیال نه دا وظیفه پیغمبر نه ورته مور شغی ګرځولي شمس المعارف کتاب دا تعویذونه کتابونه دي ښا چا سره جدا پراتی په هدا تعویذګر دی ادا ساحر دی انسی پکې ودا کوډه منتره کورکی به راخري دی غړ نه دی غړ دا سحر کې سم نه کنه دا رمل دی جوفر دی کنز الحسین شمس المعارف یو بل دی بل ګند دی د دې کار کور پراتی نه دی پریانو جنات راضی کنه کور بوکر صحیح بخاری بنی مسلم بنی قرآن بنی تفسیر بنی گن بوکر پروتی دې د وجه کورون نه برکات وجد شوی دی ښا گن درکوي د کورون نه کچریتا اتباع وکړه دی کنه تا چې را بولی او د شریعت مخالفت وکړو تابع د الله د عذاب نه نشي بچ کولې تو بری دامن کی کته اسلام پر خودونه دي ته الله عذاب نشړول سمرقندي وي بالکل ستانه عذاب وړول نشي کچریت دینونو توړ د امام رازی مایل شوې انت به د عذاب مستحق شي نبی دی وس نشته انسان د الله عذاب وړي الله چې کوم اراده لري ستابه باره کې نه ګورغه دین شړول د حق ثابتولو باره کې دی تابعداري ندی تابعداري دا هیڅ فایده نشي در کولې شیخ بوي حق ثابتولو باره کې دی تابعداري تا ته هیڅ فایده نشي در کولې د دې احوا خواهشات د حق د اثبات لپاره دلیل نشي کېږي وان الظالمین کین ظالمان بعضهم اولیاء بعض د بعض دوستان دي هغه به دا دوستان ویني یا بل معنی کوله ٹھیک تاغه لازم دوستو تو بری معنی کی بعضهم انصار بعض واعوانهم علی الايمان بالله واهل طاعته بعض د بعض دوستان ظالمان کافران بدعتيان چې دي دا کیږي او د مسلمانانو خلاف دا یو موټی دي
د مؤمنانو خلاف دا یو دي الظالمین یعنی المشرکین ظالم نه مراد مشرک دی قرطبی وی اولیاء اصدقاء د صدیق جمع دوست وي وانصار واحباب یو بل دوستان دي دا ګوره ها انډیا او دا اسرائیل ولا یو دي په شو دا ماته ته یو دي ګوره دی به یو بل سره دوستانی کی دنیا کې آخرت کې ہوتا مخ کې ورېدلی دي کنه چا به یو بل دشمنانی کنه حالت به دوستانه بیانی نه شیخ ولایت نه مراد سری د کشرانو تابعداري کول دي د خپل مشرانو او د یو بل سره مشابهت کول دي په شرک او خرافاتو کې ها هغه تابعداري چې په شرک ته اتباع کوي دا مشر دې قبر ته سجده کوي ته مو توګه او یو بل سره باطل کی مدد کول دي دغه ولایت مراد ده خام والله ولی المتقین دوست کارساز دے المتقین د متقیانو الله به دوستانه کی بچو بگی دا غچا چې تقوا اختیاری د الله دغه فرایض اختیاری دغه فرایض منی دغه د ګناہوں نه ځان بچ کئ الله به دې بچ کی الله بدل کفایت کی د بدل باخریخه دیو بچ کی هغه ناصر دی الله امدادی د موحدین مخلصین متقین شرک از ابن جوزی معنی کې چې د شرک نه تقوا کوي د نورو اعلی مرتبه کې تقوا سره د شرک نه تقوا بیا لاندې او پس راځي بیا درجات تی تقوا کنه الله دې معین دې ناصر دې متقون نه مراد قرطبی دلته وی الذين اتقوا الشرك والمعاصي چې د شرک نه نورو ګناہوں نه تقوا کوي ځان بچ کوي نو تو سره دوستانو کا تقوا باندې دوستانه کوي کنه دغه د شریعت اتباع کا تم سره هغه دوست بیزاوی وي دوست د متقینانو نو تم سره دوستانو کا په تقوا باندې تم سره دوستانو کا دغه شریعت په اتباع باندې تابع دوسی کنه بیزاوی امام رازی لیکي چې متقون نه مراد محتدون دي محتدون هدایت والا الله دی دوست دی ناصر دی ولی دی دغه دوستان دي کنه ستونه ګوره ها بس ما خل ټیم ختم دی قل للذین آمنوا و نبی سلام آئے کسانو تا چې ایمان راوړل دي یغفروا للذین چې معافی دي کوي مخړی آئے کسانو نا تاغید بدلی نه مخړی لا يرجونا چې امید نه ساتي اخیرا لري یا الله د الله د عذاب دروازو لیجزی قوما د پاره چې الله بدل ورګي قوم ته بما کانوا یکسبون دا عمل نو چغي کول من عمل صالحا سوک چې نیک عمل کی فنفسه د خپل ځان نه پیدا لپاره کی او من سا سوک چې بد عمل کی فعلیها ندغه گناہ ندغه بد عمل نقصان او وبال د کسر چې سوک کی ثم الى ربکم ترجعون بیا تاسو خپل رب ته واپس کولی شئ ولقد اتینا یقین ورکړو مونږه بنی اسرائیل کتاب بنی اسرائیل ته کتاب والحکم بنی اسرائیل د حکومت ورکړو والنبوت او دی لما پیغمبریم ورکړو ورزقناهم ودی بنی اسرائیل ورکړو موږ من طیبات د پاکو خوراکونو شمار وفضلناهم موږ دی بنی اسرائیل غروال ورکړو العالمین په مخلوقات باندې واتیناهم دی بنی اسرائیل موږ ورکړو بینات نخکار حکمنا من الامر د شریعت د هر سبا وجود فمختلفوا غی اختلافونو کو الا من بعد ما رسول دینا جاءهم العلم شهید علم راغه دا هر سمې په پرزو کو لیکن بیا اختلافات جوړ کړ دین تسنس کو دا اول ناپویو نا بغیم بینهم د ضد کولو د وجه دی بمینس کېو ختم میکړل ان ربک یقینا استا رب یقضی بینهم فیصلو کې دي ترمنځ یوم القیامت د قیامت پر عملی فیصله علمی فیصله دنیا کې په قران او حدیث شوی دا عملی دا چې تور او سپین جدا کی سپین ته جنت ته تو دوزخ ته عملی ښه تبو یادم ملوی ټنشن تر اخره د الله پرې خیر الله پرې خیر نه فيما كانوا فيه يختلفون باغسونو کې دې به اختلاف غاو ثم جعلناك اوس بني اسرائيل خو تاسنس کړه کنه نو اوس بسو دنیا ته برهنمای سو ورکی دا پیغمبر بګي ثم جعلناك بیا موږ ته قائم کړه علی شریعت په وخت لار باندې من الامر د شریعت یا زموږ په خپل حکم فتبع هاندې شریعت په روانه ولا تتبع روانه غا هو الذين دا غچا په خواهشات په هدايه علمون چې نه پويږي بیل مشیخي کدا کفر بسته بیل مشیخي کنا
انهم لن یغنوا عنک یقینا دې ستا اسپکار نه راځي من الله د الله به مخکې شي اسپکار راتلل دا زړه معنا د شیخ په کوله او موږ چې څه وخت کې قرآن وي انهم لن یغنوا عنک یقینا دې نشي اړول استانه من الله د الله عذاب شیئا ذره برابر مال د دواړو معنو یو دی ګوره انجام یو دی وان الظالمین کن ظالمان بعضهم اولیاء بعض قرآن کې دی بل مددګاران دي پوهیږي دا دی بل مددګاران ښه دا یا ساته ګوره یو د کافر نه ګوره دلته هم بلای شي ظالمان دی ول ملګری والله ولی المتقین الله د مؤمنانو مددګار دی